د دې وجه نه نبی علیہ السلام حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه نصیحت وکړو، یا ابا ذر اذا طبخت مرقه فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك. کله چې ته کور کې خوروا پخې سالن پخې ولګي زیاتې اوبه پکې واچوه او د ګاونډي پکې هم د یو پلیټ د لګي خوروا حصہ او د ګاونډي سره حسن سلوک کوه. د دې وجه نه علما فرمایي کته د ګاونډي سره ښه کولی شي نو پکار دا ده چې په سالن کې معمولي اوبه زیاتې واچوې د هغه ایسم پکې وکړي، او که نه نشي لېږلی نو بیا کم از کم سالن په داسې انداز کوه چې د هغې خوشبویانې ترسکونوالې په ګاونډي نه لګي، د هغه وس به نه کېږي، تړپاویږي به، تا ته به وینې نه شي، جامه به سپینې سفید پوش پي، تا ته به غږ نه شي کولی او ته به وله ورکې نه، هغه به تړپاویږي په زړه کې. نو چې ستا د سالن خوشبویانې په هغه باندې ونه لګي. در دې پورې چې کله ته کور ته میوه روړې فروټ روړې او وس دې کېږي نو د ګاونډي حق پکې وکړه، خو وس دې نه کېږي نو بیا کم از کم په تور شاپر کې روړه چې د ګاونډي نظر پې پرونه ځي، تړپاویږي به، د احساس کمترۍ شکار بشي چې زمونږ اړو څوک شته نه چې موږ له دا څوک روړي، زمونږ اړو وس نه کېږي. او چې کله بیا میوه وخورې نو د هغې پوستکي د ګاونډي کور مخې ته مه لړه کوه چې هغه راپاسي او وګوري نو هغه ذهن ته راشي چې دا خو زمونږ دي ګاونډیانو بېګا خوړلي دي او مونږ نه وو خوړلی، نو زړه ته به تکلیف ورسي. در دې پورې به د ګاونډي خیال ساتئ. یو حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل والله لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن، قسم د الله په ذات چې مؤمن نه دی، مؤمن نه دی، مؤمن نه دی. صحابه تاسو کو من یا رسول الله څوک مؤمن نه دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الذي لا یأمن جاره بوائقه، هغه سړی چې داغه د تکلیفونو نه ګاونډی محفوظ نه دی، دا مؤمن نه دی. نو دا احادیث صرف د دې دپاره نه چې زه په بل کس ته وګورم چې فلانې ګاونډی خو ما سره ظلم کوي. لږ ځان ته به د ګریوان کې سوچ وکړه چې آیا زه د ګاونډي سره کم حقوق ادا کوم، زه د ګاونډي له کم حق ورکوم لګیم. نو که هر سړی دا سوچ وکړو چې زما ګاونډی دی نو زه ورسره څه سلوک ساتم نو کار به وشي، اصلاح به راشي، معاشره به ښکلي شي. او که مونږ ګوته بل چاته نیسو چې فلانې خو ډېر ظالم دی ما سره ظلم کوي، فلانې داسې کوي، فلانې داسې کوي، نو دا هغه ګاونډي عیبونه تلاش کې لګي. یو وخت په داسې راشي چې دا ګاونډی به ستا د دې عیب نه الله پاک کي، ته به پکې مبتلا شي. د ګاونډي خلاف سازشونه کول یا د هغې پسې غیبتونه کول یا د هغې کمیانې چاته بیانول، دا ټول د ګاونډیتوب د اصولو خلاف دی. ولی رب ذوالجلال خو شته که نه، خو هغه ستا دا سازش نه دی خبر، الله خو خبر دی که نه. نو دا ټول څیزونه جمع کېږي، په آخرت کې به الله رب العزت خصوصي تپوس کوي. یو حدیث کې دا هم راځي چې د غونډو نه د اول تپوس په د قیامت په ورځ د ګاونډي کېږي، یعنی د الله په دربار کې به د ګاونډي مقدمه درج کېږي چې یا الله دا زما ګاونډی و ما له به تکلیف راکړو. در دې پورې اندازه ولګوه. یو حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو غزوې له روانو جهاد له، نو اعلان یې وکړو چې کم سړی ګاونډي ته تکلیف